په دې امت کې یو دوه فرقې تیرې شوي، خوارج او معتزله. بعضې د علم د وجه نه او بعضې د جهالت د وجه نه ګمراه شو. مشبهه مجسمه د جهالت د وجه نه ګمراه شوي دي. خوارج معتزله سره د علم، خوارج په لاس کې به داسې کتاب الله قرآن کریم. حضرت علی رضی الله عنه خلیفه ثالث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم د حضرت فاطمی بی بی خاوند د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما پلا. هغه ته وی چې ته کافر شوی، توبه وباسه، ایمان راړه. خوارج وته وی ته کافر شوی. حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایل چې زه توبه وباسم لیکن زه کافر پسې شو. وی چې تا کتاب الله شته او دوه کسان په فیصله باندې تا اعتماد وکړو چې فیصله به دی کوي، په کتاب الله ولې فیصله نه کوي؟ حضرت علی صاحب ته وی چې قرآن کریم په خپل الله جل شانو په دوه کسانو باندې د فیصله امر کړی دی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي کچره د خزي خاون په خپل کې ناجاقی رااله فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. بیا یو منصف یو درېمګړی د خاوند د طرف نه کینو او بل د خزي د طرف نه کینو، دوی چې خبره جوړه کا فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. کچره دی اراده د جوړه او د سمیر واستو وی نو الله جل شانه به د دواړو په منځ کې چې کوم نه خبره واشي روغه به راشي. نو خدای پاک وایي چې یو کس د خزي د خاندان نه او بل د سړي د خاندان نه وجه چې د دواړو په منځ کې روغه راوي، د روغه راوستو صورت سره خدا غره. بیا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي بل مثال ورکو چې په حالت د احرام کې محرم ښکارو کی نو د ښکار نه ممانعت ده. قرآن کریم کې ښکار په حالت د احرام کې نه کې بلکې ښکار ته به شیم نه وي، شړې به نه په ګټي باندې به نولي، حرام دي ده. او ښکار کول هغه غوښه خوړل حرام دي. او کچره چا ښکارو کو نو بیا جنایت وکړو نو دا غي برابر ساروی یا دا غي قیمت به ورکړي د الله په نوم باندې. بیا به دا قیمت او دا ساروی څوک متعین کوي چې دا ځنګلي حیوان چې کوم نه د دې برابر ساروی ساتندو یو کوم یو د ګډه دا بیزه دا غوا دا سنډا دې سبا ورکړي. نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې دو عادلان کسان دې پورته شي غي دا قیمت ولګي. دو عادل کسان نو دایم په خلکو باندې بریخ. حضرت علی کرم الله وجهه چې وتداوی بعد روایت کرا دي چې عبد الله ابن عباس سے بسره مناظره کړیو په دی باندې 3000 کسان پکې مسلمانان شول چې ودا هټي. نو کله قرآن د سړی مخه د پروتي لیکن دې داغه تفسیر داغه معنا هغه د خپل سوچ او عقل مطابق بیانې. هغه نه چې کوم د الله رسول نه را روانه د پاغه کې ته پاغه پسې لاړ شي، هغه نه بیانې چې کله خپل بیانې دی به گمراه کی. خلق وې د الله د کتاب نه لګیای دا به گمراهي. د مخه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث کتاب پروتي، بخاری به مخه ده پروتي، مسلم به پروتي، بل یو کتاب به پروتي. خدای وو داغه شرح خپل بیانې دی او د پسې روانه ته په ټوله گمراهي.